نیم پاکستان سیلاب ډوب کړو، نیم. د هغې باوجود چې دې سملو ته دې خلکو کوم اجراګان لیږلي دي، هغه اجراګانو هغه د اجراتوب هغه بل پاس کړو چې جنس به سړی او ښځه بدلولی شي. یو سړی دی خپل جنس بدلولی شي ښځه، او ښځه خپل جنس بدلولی شي سړی، او بیا نادره هغه به وله شناختي کارډ او فارم بې دقسې جاري کوي چې دا سړی نه دا ښځه ده. او دا چې د اسمبلۍ نه پاس شوی و، د هغې نه وروستو په زرګونو هلکانو جنکۍ دا جنس بدل کړی دی، او اوس ورته لا په سینټ کې هم تقویت میلاو شو. او زمونږ دا صاحبان چې وو دا په دې ورځ باندې پټ شوي وو، دوی اسمبلۍ ته لا نړه. ته دې نه خبر نه موږ په دې ګوتو باندې موږ پوه یو چې په دې اسمبلۍ کې همیشه دپاره چې کم خلک پیسې والي یا کم خلک په لالچونو کې راشي او داسې اوټینګ کېږي، نو هغه په هغه ورځ باندې غیر حاضري. نو دا صاحبان زمونږ چې وو دا علما چې ورته وایي، دا د اسلام ټیکهداران، دا په دې ورځ باندې پټ شوي وو. او جړاګانو په اتفاق رای سره هغه بل پاس کړ. نو چې اجرا نو هغه به دا نه پاس کوي. دا خو د اجراتوب خبرې کوي چې هلک سړی هلک ځان جنۍ کوي او جنۍ ځان هلک کوي. دا نیم ملک سیلاب ډوب کړی دی او دا نیم باقي ګدام په غر کې دی. زه وایم د یو ډېر لوی عذاب انتظار دی چې الله یې په دې قوم راولي، ډېر لوی عذاب. دا د غیر شرعي قیادت دا کم عذاب چې الله دې قوم له ورکوي، دا قوم خو په دې نه پوهېږي، دا قوم په دې نه پوهېږي. او په اسمبلۍ کې او په سینټ کې د پی ډي ایم او د عمران دی هیڅ فرق نشته. یو شان خلک دی، ټول د امریکې خلک دی او د یورپ خلک دی او د یهودو خلک دی. هغې چې ورته وایي کینی کینی، ورته چې پاسئ پاسئ. د قرآن انذار پاکستان کې ختم شوی دی. علما هغه موقع پرېږدي پټېږي. په کار و چې دوی په دې پاسېدلی وی ټول په اسمبلۍ کې او شور یې ساز کړی په سینټ کې چې دا څه شی پاس کوئ، او خلاف یې کړی دغه ځای کې واک آوټ کړی راوتي وي. دا یې طریقه ده، دا یې طریقه نه چې ته پټ شه، دا به هم توره وکړي، نور هم پاس کوي چې نور هم هلته بیا داسې تورې وکړي بس.